السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قدرمن کوتن کو دتا سو ګوره مونږ د شموزو د چکم لنډاکی ته سړک تل داګه غاړي تراغلی دلته هوټل له او دا اوس مونږه د دغه په باغ کې ناس شو د شپتالانو او خالد سی پولاس د محسن خان د عبدالرحیم خان بالغ راغستره پته نه کې جوړی وډو کنه خو زموږ سره راغسته ده احمد شاه صاحب د خو زموږ د پریس کلب صدر جاوید رحمان صاحب د علمگیر خان ده او جنرال سیکرټری ظفر علي شاه صاحب او شای ودان زموږ سره په خدمت کې راغله زموږ مرګره دی الله دې خصتي جلیل خان دی یو ډېر زبردست ماحول هغه طرف ته مطلب چې مزار خان او شاه فیصل خان خوتلی دي مونږ د پریس کلب چکدرې صدر او نور چې کوم مرګري دي د روټۍ تنظیم شوی دی هغه روټۍ به هم تاسو ته ښیو سیند غاړې ته راغلي هلکه حکیم صاحب پکې زموږ نه یېرو حکیم صاحب هم دی او دا تاسو ګورئ شولې د شولو پټي یو ډېر ښایسته دغه د سوات سیند او ورسره چې کوم دی نو دا شولې زیړې شوي دي پخې شوي دي ګلو ملو وهلي دي خو به هر حال دا مرګري تاسو وکتل دا یو ښایسته او زبردست خوندور ماحول دغه سیند او دغه چې کوم دی نو نور زګونه دي موږ اوس روټۍ ته ور روان یو او هوټل ته دغه روټۍ به دلته راوړو خو خیر موږ فیصله وکړه چې هوټل ته لاړ شو او هلته یې وخورو دا تاسو ګورئ دغه ماحول دی هغه هوټل دی او دلته دا شولې زیړې شوي دي پخې شوي دي دا زموږ د پریس کلب هغه ملګري چې کم حاضر وو دوه کسان چې کوم دی هغه پکې نشته خو دوی راغلي دي او دا د سیند غاړه ده دلته هوټل ته موږ روان یو روټۍ لپاره دغه د لنډاکي هغه پل چې کوم سیلاب وړی او دا په هغه وخت کې د دې لپاره دا ګاډۍ دې جوړې شوي دي او دا د دغه شانتې پرتې دي تباه او برباد شوې پکار ده چې بل ځای په استعمال کې راشي خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا په استعمال کې رانغلې او د قام د پیسو سره دا لبه شوی د دې پل جوړولو لپاره دغه هوټل دی زموږ روټۍ چې کومه ده نو هغه په دې کې ده کومه چې د چکدرې پریس کلب زموږ لپاره کړې ده دا وګوره را روان دي مرګري دغه جلیل خان علمگیر او حکیم نور فقیر صاحب چې کوم دی نو را روان دي روټۍ له محسن خان ورسره چې کوم دی نو دا شاه فیصل خان دی ورسره جاوید خان ظفر علي شاه دوی هم د هغه سیند د غاړې نه چې کوم ما وختي ذکر وکړو د هغې نه هوټل طرف ته را روان دي دا اوس چې کوم دی نو دا ډوډۍ ماحول دی دغه شانتې ناست دی دا ظفر علي شاه صاحب دی حکیم صاحب دی علمگیر خان دی مظهر خان دی جاوید صاحب دی شاه فیصل خان دی خالد سیف الله ورسره زموږ چې کوم دی نو عبدالرحیم دی او محسن خان او ورسره چې کوم دی احمد شاه صاحب د جلیل دی زه په خپله یم دا زموږ په ډوډۍ کې نن چې کوم دی نو مې دی او هلکه دا شرط لرې کته دغه چې کوم دی نو سره کړې ده مزیداره او دا مې دی او د دین سر لرې که هلکه حکیم صاحب چې څه دي پکې ها لامانا شابه لاس دې رپېږي ښه به هر حال نه لرې کېږي د سره ښه دا پکې چې کوم دی نو سپینه ده درې قسمه خوراک دی مزیدار ساده سمپل دغه ماحول دی هغه طرف ته تاسو وګورئ یو ښایسته ماحول دغه شانته که بیا موږ د دې طرف نه ګورو نو سیند دی او شورګري دي او دې طرف ته هم سیند دی او بهرحال د یو آوټینګ پروګرام دی دا ډېر زبردست دغه طرف ته هم یو ښایسته ماحول دی اوس په زه په خپله باندې ډوډۍ ته کښېنم الله دې کي چې زموږ د ډوډو د خوراک او د آوټینګ دا سلسله چې کومه ده نو د آینده لپاره هم جاري او ساري آمین